نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته واقعه وکړه دا بخاری شریف کې روایت سو مسلم شریف کې پیغمبر علی السلام ورته فرمایل چې ترتیل مخه په بنی اسرائیل کې وکسو هغه نن وی قتلونه کړو بیا خلکو زده یو شعلم پښتنه وکړه نو خلکو یو راهب وروښوي چې ته دا پلاني راهب لور څنګه بستا د توبې ترتیب در برابر کړي دا یو راهب لور لري هغه ته خپل واقعي وکړل چې ما خو نن وی قتلونه کړی دي نظم د پاره څه ترتیب څه د توبې کنه هغه په جواب کې ورتول چې بیا ستا توبه خدای نه قبلې نو دا کسره ولر سو دا راهبین په قتل کړي سل کسانی پوره کړ بیا خلکو پښتنه وکړي چې بیا یو عالم کچاته معلوم وي خلکو یو بل عالم وروښوي د یغله ورلې خپل خبره به ورته کړي چې ما سل کسان وزلې دي نظم د پاره توبه ست کنه علم ورتول چې به ول نس ساده پاره توبه ستاو د توبې په منځ کې هیڅ یو شی نه دی حایل او رکاوټ خو ته بدای سکی چې ته د پلاني شرط ولارسه الته چې دی خلق د الله په عبادت باندې اخته دي نو ته د غوسر د الله رب العزت عبادت کوه او د خپل کلی ته مرزه زکه دا د ګناو زکه د دلته خلق ګناوي کوي نو دا د سلو کسانو قاتل روان سو نیم ملیاري ته چې دی ورسېدی نو د وخت پوره سو مرګ ورته حاضر سو اوس د په باره کې د رحمت او د عذاب فرشتو په خپل منځ کې اختلاف وکړي د رحمت ملائکه ورته وی چې باید د روح مجخ ځکه د الله ته توبه استرګي ده د عذاب فرشته بیا ورته وی چې باید د روح مجخ ځکه د توسه پوری په خپل عمر کې هیڅ یو د خیر کار نه دی کړی نو په دې وخت کې په انساني شکل کې یو فرشته ورلراله د دوی د دواړو فیصله وکړي چې به ته داسې وکړي چې د دواړو طرفو د ځکه چې د تی ناپ کوي اندازه یې کوي چې کوم طرف ته ځکه نږدې و کده د ګناګارانو کلی نږدې و د روح د عذاب فرشته و او کده بل د رحمت ځکه نږدې و د نیکانو خلقو بس بیا د رحمت فرشته چې دغه د روح واخی نو ځکه چې کله وکتل سو نو ځکه تقریبا د یو لويش په اندازه باندې اغه نږدې سول چې کوم د نیکو بندگانو ځکه و بلکې بعضو روایتو کې لادار دي چې الله پاک مزکه ته حکم وکي الانکه ځکه د یو خواته ورنږدې کم کلی چې د ګناګارانو نو خدای مزکه ته حکم وکي چې دا سایډ لري دسي او دا بل طرف ته چې دی د ځکه در نږدې هغه د نیکانو کوي نغه ځکه بل خور نږدې سول دوی چې ناپ کړل اندازه کړل نو هغه د نیکانو خلقو ځکه هغه تقریبا د یو لويش په اندازه باندې نږدې وخته نو حدیث کې راځي فغفر له الله پاک دته بخښنه وکړه نو ته اندازه ولګو الله پاک په خپل بنده باندې څومره زیات مهربان دی چې هغه یو کس چې بالکل سره تر اوسه د خیر کار کړی نه دی خو په اخلاص الله ته توبه ویسله د الله طرف ته متوجي سن الله پاک څومره قدردانی ده وکړه ټول ګناهونه د ټول ژوندۍ ګناهونه ورته معاف کړل او د ته چې بخښنه وکړه